علامہ شاطبی الاعتصام کی ذکر کی من ابتدع فی الاسلام بدع یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. یو سړی چې په اسلام کې یو نوی کار ایجاد کو اور خیال اداره چې دا بدعت حسنه دی، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، هغه دا ګمان کو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې خیانت کړل. صادق صاحب دا سوال کړل چې سنت نه بعد دعا غوښتل دا څنګه دي؟ جواب دا دی چې یو خود انفرادي دعا، نو انفرادي دعا ته غوښتې شي د سنتو نه بعد هم، البته اجتماعي دعا چې پای کې التزام وي، هیئت اجتماعي وي، لکه بعض علاقو کې بعض خلک کوي لکه بریلیان دي، بدعتیان دي، دوی د سنتو نه بعد اجتماعي دعا کوي. نو د سنتو نه بعد اجتماعي کول بهیئت د سنتو نه بعد اجتماعي دعا کول بهیئت الاجتماعیه دا ناجایز دي، ځکه چې دا عمل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت، د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه دی ثابت. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله فرض منځ کړو نو دومره به یې سارېدو اللهم انت السلام و منک السلام په مقدار باندې، او د دې نه بعد به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړو کور ته. نو معلومه شوه چې په دې طریقې سره دعا کول د سنتو نه بعد اجتماعي طور باندې دا درست نه دی، بلکې دا بدعت دی. باقاعده علماو په دې باندې تصریح کړې ده. هغه کار هغې کې ثواب میلاویږي چې هغې کې اتباع د سنت وي. ټیک ته دعا خو یو ښه عمل دی، لیکن چې کله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه وه، د صحابو طریقه دا نه وه، د سلف الصالحینو دا طریقه نه وه، نو دا اپناول او دې ته دین ویل دا دین نه ده، بلکې دا ګمراهي ده او یو ناجایز عمل دی. الله تعالی دې امت ته توفیق ورکړي چې هغوی په سنت باندې عمل وکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو ځل یو کس ولیده چې په عیدګاه کې نوافل کولو، علی رضی الله تعالی عنه منع کو. هغه ورته ته ما ولې منع کوې؟ ما د عبادت نه منع کوي. علی رضی الله تعالی عنه ورته جواب کې وفرمایل چې تا زه د عبادت نه منع کوم، هغوی ما له الله په عبادت عذاب رانه کړي. علی رضی الله تعالی عنه ورته جواب کې وفرمایل چې الله په عبادت باندې عذاب نه ورکوي، لیکن په خلاف سنت باندې الله تعالی ضرور عذاب ورکوي. نو لازمی دا ده یو عمل چې ته کوي هغه به مرکب وي د اشیاء ثلاثونه، کم کیف عین. کم دا عمل په څومره مقدار کې کول پکار دی، کیف د دې طریقه څه ده، عین په کم وخت کې دا عمل پکار دی. عمل صالح مرکب وي د دې اشیاء ثلاثونه. لہذا اوس بدلته موږ دا درې سوالات کوو، کم کیف عین. دعا خو ټیک ده، لیکن آیا د سنتو نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتماعي دعا کړې ده که نه ده کړې؟ چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده ثابت چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چری د سنتو نه بعد اجتماعي دعا کړې وي، لہذا داسې اجتماعي دعا کول او په دې التزام کول دا بدعت دی او یو عظیم ګناه دی. او بدعتي څوک دي تاسو ته پته شته دی؟ علامہ شاطبی الاعتصام کی ذکر کی من ابتدع فی الاسلام بدع یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. یو سړی چې په اسلام کې یو نوی کار ایجاد کو اور خیال اداره چې دا بدعت حسنه دی، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، هغه دا ګمان کو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې خیانت کړل. ځکه دا هغه خیال لا دی چې دا نیک عمل دی، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پاتې شوی دی، صحابو نه پاتې شوی دی. حال دا دی څومره چې د نیک کارونه دي، څومره چې ښایسته صفات دي، هغه ټول صحابه کرام اپناو کړي. د دې وجې نه د اهل سنت والجماعت نظریه دا ده لو کان خیرا لسبقونا، که چېرته دا نیک اعمال وې نو صحابو به زموږ نه سبقت کړی و. او د اهل بدعت
او د بدعتیانو نظریه دا ده چې دا کار د خیر و خو صحابو نه وکړی مونږ وکړو. نو د سنت اهتمام پکار دی په خپل هر عمل کې، چاہے هغه دعا ده چاہے هغه ذکر دی، چې کم یو عمل هم وي پای کې اتباع د سنت لازمي ده. نو د سنتو نه بعد اجتماعي دعا کول او په دې التزام کول دا سنت نه دی بلکې دا بدعت دی. والله تعالی اعلم بالصواب.